اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو په یم خیبر نیوز سره جی تاسو ته سرفراز دورانی په د نوخار خاورې نه جی تاسو ته مين ډک سلامونه قدرمنو پرون په 24 تاریخ باندې جی 7:30 بجې یو واقع شوې ده او ډېر خطرناک وی واقع شوې ده د خور د جیم سره ولاړ ده او دینه معلومات وکړو تاسو واقع السلام علیکم وعلیکم السلام. درته چې پرون د 7:30 بجې یو واقع شوې ده او ډېر پکې وان ټکنم شوې دي تاسو وجوهات وي سر داسې چلو چې مونږ ماشومان مدرسې نه راوستلو نو زه ماشومان ته دې خوا ودرېدم ما سره بله خورن وه او مونږ ودرېدو دواړه او ماشومانو ته مې وویل چې تاسو خپل بیکونه راوالئ بس ماشومانو ته یې ول دیکې ورکې د کور نه یې رابار کړل او مونږ خوا ډډې ته ولاړو او بس دی رالو او په مونږ یې راکېښول په سره ورارو تویدو بل دی خلیق زمان توکیر بل دی خلیق زمان توفیق بل دی خلیق زمان دی په مونږ ګزارونه شروع کړل ویډ والا کسان یې لګیا کړو ما سره ویډیو شته ما هغې نه ویډیو کړي ما په موبایل کې موجوده ده هغه دی په مونږ باندې ګزارونه هر څه شروع کړل او ماشومان یې دننه پرېښول نه ما ته ماشومان ته خپلې بستې بیکونه هر څه ورکړه چې دی به سبا که خیر سکول ته ځي وایي زه نه ورکوم زه یو شی نه درکوم تاسو واده څومره ټیم ما واده 2013 مارچ 2013 کې شوی دی او ما 11 کاله زه لیډي هیلث ورکر کې نه دې سره څومره ټیم شو دی خاوند سره 11 سال دا 11 سال تیر شوي دي تاسو تنازع د جګړې سوا موږ استنازه نشته بس د اسې بس وایمه شروع کړي ده چې ما تا ته کومې قطر کې زه وم او تا ته ما د 3 سالو کې کومې پیسې راستولي دي هغه پیسې ما ته راکړه د حق مهر سونه ما ته راکړه او کور نه وځه بس کور نه وځه ما ته زه به دې وړو بچو سره چېرته ځمه ما ډي آر سی کې درخواست ورکړی په 13 مارچ ما په دغه کې درخواست ریپورټ کړی دی په نوشیره کینټ کې خو هېڅ چا د هغې دغه وانه غوښتل راپورټ یې وانه غوښتل نه بس بیا زه کور کې پلار کره پاتې کېدم بیا زه خپل کور ته لړم خپل کور کې پاتې کېږم سر دا دوباره وکړه سر بس بیا د په ما باندې د غلا الزام راواړلو چې تا د کور نه سونه غلا کې دي تاسو څه ویلي دي تاسو څه ویلي وایي تا 18 توله سونه ما نه پټه کړي او 60 लाख روپۍ نه 60 लाख روپۍ مونږ په کور کې وي نه 18 توله سونه تا وړي دي نه قرآن په قسم زه ته خبر نیم آلریډي د رونو باندې ما دعوه کړې وه ما نه غلا کړې وه نو دوی چې تا ما د رونو نه غلا وکړه نو د هغې الټه د ما په رونو او د ما په خورې الزام ولګولو چې دی د ما نه غلا کړي بیګا چې تاسو راغی تاسو را څوک وو بس زه وم او خور مې وه او دی ته ما ویل لاړ شئ ماشومان خپلې بستې او خپل یونیفام راوالي سبا که خیر د سکول ته ځئ بس وایي په مونږ باندې دی چې څنګه دغه شول مونږ دې خوا ډډې ته ولاړو بس د په مونږ باندې ګزارونه هر څه شروع کړل ویډ والا کسان یې لګیا کړي بس هغوی نه هر څه راغشتلو او بس مونږ ته یې رابغولو ما دا لاس زخمي شو دا لاس مې زخمي شو مرۍ مې زخمي شوي ده خېټه مې زخمي شوي ده د یو ځل د هسپتال کې داخله څنګه هسپتال کې علاج صحیح کېږي بس شکر دی ښه د ګزاره ده بس بیا د مونږ ګزارونه شروع کړل او بس دی په ده ورېرونه ټول کور کې دننه کېنولي څوک یې بار رابار کړي مونږ سره یې جګړه کوله او دې کې آصف نامي شخص دی چې د ورېره پې سلمه واده ده هغه سلمه په کمپلیکس هسپتال کې نرسه ده بس د هغوی ته ماچه رابار کړه په ما یې فایرنګ وکړو او ما هغه خور ته یې سر مات کړو بس دی بیا کور ته ننوتل بیا ما ته پته نشته چې دی څه کړي څه نه دي کړي زه ترې نه خبر نیمه او ضرور دلته هسپتال ته راوستم او دلته زه داخله کړم د ما حالات سیریز دي اوس هم زه ټیک نیمه زه دا خبرې ډېره د مجبورن نه کوم د ما دا 3 واړه بچي دي زه به دا 3 بچو سره څه کوم 11 کاله ما محنت وکړو د لیډي هیلث ورکر پروګرام کې ما چې څه ګټلي ما په دغه کور کې لګولي ما دا نه دي ویلي چې داسې ورځ به راځي دی به ما ته ډیوورس راکوي ما به پرېږدي ما چې څه کړي ما دغه کور ته کړي فایده ما دغه کور ته ورکړي هر څه ما دغه کور کې کړي دي که دا پلیټونه جوړ دي په دې کې د ما پیسه شامله ده ما محنت ورکې شامل دی ما مزدوري ورکې شامله ده اوس زه وایم چې ما بچو ته او ما ته د خپل حق میلاو شي هغه حق څه دی څه به ویل غواړئ هغه حق دا دی چې 11 کاله ما چې کومه تنخواګانې یې غوښتي دي چې دی مونږ کور کې نه پرېږدي هغه د دې بینک په دغه ما ته ښکلې ټول رقم راکړي چې زه خپلو بچو ته او خپل ځان ته چې په دغه کور کې دی مونږ نه پرېږدي چې زه خپلو بچو ته او ځان ته څه جونګړه جوړه کړم آنے والا مستقبل کې د ما سره مدد وکړي چې زه د خپلو بچو ته او خپل ځان ته ښه مستقبل جوړ کړم زړم دې ډېر ډک دی فریاد نه او سترګې هم ډېر د ژړا نه ډکې دي الله دې ستا په حال باندې رحم وکړي قدرمنو
د دې خور دي دغه خبرې به ماشاءالله تاسو د دې خبرې واورېدله او دې یو خبرو کا خو دې ستا ډېر خبرو کا چې کله تاسو یو لور خور ورکوئ نو ډېر په جي سوچ سمجھ ورکوئ. پرون په دې جګړه کې جي زم لګېدلې ما او زما دا سر هم جي ډېر سخت خوږ دی او زه خپله د هسپتال کې جي ما یو شپه کړې ده. زه صرف دا خبره کوم دا پلار چې کوم دی یو لاس بچو په سر بچي چې کوم دی پلار سهاره د دې غریب ژوند تباہ برباد شو. دې صرف او صرف د اعلی حکام نه دغه ریکویسټ کوي چې ما ته خپل د حق ملاو شي. د کمنټس کې به جي تاسو وایي جی وایي ته د ورېري خاوند په ما باندې فایر وکړو، په ما یې ډزې وکړي، یو غیر قصدي انځري سړی راځي او د ما په کور کې او د ما په اسبابونو ارسي کې به کیني او هغه به راوځي په ما به ډزې کوي. خوشحاله اوسئ. دا صحافیان چې څه وایي غیر رښتیا وایي، خو هر یو سړی چې کم دی هغه رښتیا نشي برداشت کولی. د دې زړه باندې چې کم خبرې وي د دې چې کم زړه جوړېدو هغه جي بالکل په حق باندې جوړېدو. د کمنټس کې جي تاسو مونږ ته وایي که د دې د وایي زمان هغه په حق دی که په دې حق دی. دا ویډیو تاسو زیات نه زیات شیر کړئ، تاسو زیات نه زیات لایک کړئ. خوشحاله اوسئ. ډېره مهرباني. الله په امان.